عزتمندو د اسلامی کال چې هغه د محرم نه شروع کیږي هغې ته یو څو ورځې پاتې دي انتهایی راځي په ذوالحجې باندې چې تمام حاجیان هغه د حرمین شریفین نه واپس راځي او ابتدا د اسلامی کال کیږي په محرم باندې د محرم په میاشت کې یقینا عقیدې د توحید ته الله جل جلاله ورځ په ورځ باندې ترقی ورکړې ده او موحدینو ته الله جل جلاله د محرم په دې ابتدایي لسو ورځو کې عظیمه ترقی او کامیابی ورکړې ده لیکن د محرم په اول ورځ باندې چې دین د توحید ته کوم نقصان رسېدلی دی هغه په امت کې د هیڅ یو فرد په وتلو باندې نه دی رسېدلی چې هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه الله جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د مرګرو انتخاب کړی او د پیغمبر علیه السلام مرګرو ته مونږ ته ویل کېږي وروڼه لیکن هغوی ته ویل کېږي اصحاب هر یو ته ویل کېږي صحابي ولې هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صحبت اختیار کړی دی او مونږ ته وروڼه ځکه وایي چې مونږ یو یقینا امت لیکن مونږ ته صحبت نه دی حاصل او هغوی ته ورورولي هم حاصله وه او هغوی ته صحبت هم حاصل و دغه وجه ده په قرآن پاک کې چې څومره د امت د دې ابتدایي طبقې د امت د ابتدایي جماعت کله هم په کومې صیغې سره تعریف شوی دی اولا به د هغې نه مراد وي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او په دویمې مرتبې کې به بیا امت د اجابت په دې نه مراد وي چا چې د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار او دا شهادت یې ورکړی دی ځکه قرآن کې الله جل جلاله د صحابه د کمال تعریف په بنیاد باندې وفرمیل اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى د صحابه دا جماعت دا هغه پاکبازه جماعت دی چې د دوی د زړونو انتخاب د امتحان نه مراد دی انتخاب چې د دوی د زړونو انتخاب دا الله جل جلاله د تقوا دپاره کړی یعنی د خپل محبت دپاره یې کړی دی کوم انسان چې د هغه په زړه کې د الله جل جلاله ویره وي کوم انسان چې د هغه په زړه کې د الله د اوامرو باندې د عمل او د الله د ممنوعاتو د نواهیو نه د بچ کېدلو جذبه وي دا به د محبت په بنیاد باندې کېږي دغه وجه وه کله یو انسان ته تقوا د چا د لویوالي یو انسان ته خشیت او ویره دا کله د چا د ویرې د وجې نه وي کله د چا د منصب د وجې نه وي د مختلفو امورو د وجې نه د یو انسان په زړه کې د چا نه ویره راځي لیکن د صحابه کرام رضی الله تعالی په زړونو کې د الله جل جلاله د ذات د تقوا او ویره دا د کمال محبت په بنیاد باندې وه او دغه وجه ده چې موږ په خپل روزمره ژوند کې ووینو یو طالب علم دی د خپل استاد سره کمال محبت او مینه ده کله چې هم دی د استاد دی مخې ته ورځي هغه محبت په ده باندې باعث وي او دته د هغه په مخ کې په کېناستلو کې ویره محسوس کېږي یو مرید دی د خپل پیر سره کمال محبت او مینه ده چې ورځي د هغه مجلس ته په دې زړه کې ورته ویره محسوس کېږي دغه وجه وه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د هغوی په زړونو کې د کمال محبت په بنیاد باندې ویره راغلې قرآن کې الله جل جلاله وفرمیل کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله. دا آیات کریمه دا اولا د صحابه مبارک دي. دا اولا د صحابه مبارک دي چې کنتم خیر امه اخرجت للناس، تاسو یو بهترین امت یې، یو بهترین جماعت یې. ولی اخرجت للناس، تاسو د انسانیت د نفع لپاره وستلې شوي یې، رالېږلې شوي یې. اوس که د امت دا طبقه دا په 15مې صدۍ کې پاتې کېدونکې طبقه چې دا امت اجابت دی، دوی د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت د توحید، هغه دعوت د رسالت، هغه دعوت د ایمانیاتو قبول کړی دی په زړه باندې او په ژبه باندې هم د هغې اقرار کوي. که دا د دې آیات کریمه مصداق وي نو د دې آیات کریمه مصداق به د ټولو نه اولا هغه وي چې په مجلس کې ناستو او دا آیات پسې شوي نازل شوي، او دا آیات دا د ابوبکر په مخ کې نازل شوی، دا د عمر، دا د عثمان، دا د علي، دا د معاویه، دا د 1,00,000 نه زیات صحابه کرام دا د هغوی په مخ کې نازل شوی دی. د دې اولنې د خیریت مصداق هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم. او چې کله د امت د 15مې صدۍ د امت نه خدای پاک د دین د رسولو دا کار اخلي، چې کله دین نو، دیندار نو، او بیا د دین اشاعت او د دین دعوت چا رسولی دی، دا آیات کریمه به اولا هغوی ته شاملي. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. ایمان بالله وو او د امر بالمعروف چې څومره طرق د هغې څومره طریقې دي، د هغې څومره ذرائع دي، هغه د ټولو نه اولا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم استعمال کړي دي. که د ژبې په بنیاد باندې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وه، دا هم صحابو کړې وه. که د قلم په بنیاد باندې وه، دا هم هغوی کړې وه. که د وعظ او د نصیحت په بنیاد باندې وه، دا هم هغوی کړې وه. او که په میدان جهاد کې د سر د کټ کولو، په میدان جهاد کې، په میدان قتال کې د وینې د کټ کولو په بنیاد باندې د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر دغه عظیمه فریضه دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ادا کړې ده. نو چې کله تمام ذرائع هغوی ادا کړي دي د کنتم خیر امة اخرجت للناس نه اولا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مراد دي. پیغمبر علیه السلام په مرګرو کې د ټولو نه اولنې مرګرې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبوت په 6م کال باندې، د نبوت په 6م کال باندې په مکې مکرمې کې ایمان راوړلو او د ایمان د راوړلو طریقې هم ناشنا وه. راوته په غلطه اراده او په جال کې راګیر شو د دغه دین اسلام د هغې د غلبې دپاره، د هغې د اشاعت دپاره، د هغې د تنفیذ دپاره الله جل جلاله استعمال کړو. او چې کله راتلو د حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه کور ته، نو په منډه صحابه راغلل چې یا رسول الله عمر را روان دی او په لاس کې توره ده. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې را پرېږدئ، را بشي، که نیت یې ښه خو ټیک ده، او که نیت یې ښه نه و نو داسې ما ډېر برابر کړي دي، دی به د لون څخه برابر کړه. او چې څنګه راغی پیغمبر علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله ما ته کلمه ووایه. هغه کلمې وویله او د کلمې د وینا نه پس پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې یا رسول الله ټینګېږم نه،
وزم بمیدان تا او چون کې دغه بیت الله شریف دی او دې طرف ته د حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه کور دی وی زه به وزم او دې کافرانو ته به اوس د دې کلمې د توحید د دې کلمې د شهادت علی الاعلان به ورته خبرې خو چون کې پیغمبر علیه السلام په خپلو شاګردانو باندې انتهایی مهربان وی عمره موزه اسنه تکلیف په در ورسوي یا رسول الله تر اوسه پورې نرم او اوس به بزدلم ورزم په میدان اول د خانه کعبې د سوري لاندې د بیت الله د سوري لاندې د مکې د مشرکینو تمام سرداران او رؤسا موجود او اعلان وکړو اولی کلمه نه ویله دا اعلان وکړو چې د مکې رؤسا واورئ نن عمر یو اعلان کول غواړي که په تاسو کې څوک نر په ځان باندې خپل بچي یتیمان کول غواړي خپله ښځه کونډه کول غواړي نو د عمر مقابلې ته دې راشي او عمر وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اعلان وکړو تمام کفار څه وکړه سرونه ټیټ کړ چې په بلا اخته شو ولې عمر د هغه جرأت د هغه زړورتیا په کفر کې په شرک کې هغوی ته معلومه وه اوس چې کله د توحید رڼا راغله د توحید د رڼا د وجې نه په هغه دلاورۍ کې په هغه شجاعت کې نور هم اضافه وشوله او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا هغه اولنی انسان چې د دار ارقم نه د دین دعوت را اوچت کو چې خفیه تعلیم هم خفیه او دعوت هم خفیه را اوچت شو هغه دعوت د توحید هغه علی الاعلان د تمام کفارو په مخ کې ټولې دنیا ته بیان کو او الحمدلله هغه دعوت را اول د حضرت عمر د دلاورۍ او د شجاعت د وجې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابوبکر سره د یو کور نه بل کور ته ځي د یوې علاقې نه بلې علاقې ته ځي او خلکو ته اوس د دین دعوت ورکوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبوت په شپږم کال باندې ایمان یې راوړو نو اوس په مدینې منورې کې خو پیغمبر علیه السلام څو کاله تېر کړي په مکې مکرمې 14 کاله تېر کړي 7 کاله ده او 10 کاله د مدینې منورې دا 19 کاله دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام سره په هر ځای کې ملګری حتی کې په مدني ژوند کې چې کوم 22 جهادونه او غزاګانې شوي دي 27 غزاګانې شوي دي یوه داسې غزا او جهاد نشته چې حضرت عمر رضی الله عنه پای کې شریک شوی دی 19 کاله د پیغمبر علیه السلام رفاقت او ملګرتیا او بیا داسې ملګرتیا چې دومره زیات محبوب وګرځېدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه خدای پاک حق دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ژبه باندې او د هغه په زړه باندې جاری کړی دی جعل متضمن د معنا د جراله په معنا د جرا شو چې خدای پاک حق د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ژبه او په زړه باندې جاری کړی او د هغې د جریان نمونه دا وه چې په قرآن پاک کې د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله په قول باندې 22 داسې احکامات راغلي دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رای اظهار کړی دی او د خدای پاک د طرف نه هغه حکم هغه رنګې راغلی یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې رای اظهار وکړو چې یا رسول الله دا مقام ابراهیم
دا یو ډېر مقدس ځای دی که مونږ په دې کې یو 2 رکعاته لمونځ کوو نو ښه به نه دا رای ظاهرول او د الله د طرف نه حکم راغی چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی په دې مقام ابراهیم کې به تاسو 2 رکعاته لمونځ کوئ یا په طور د واجب باندې یا په طور د سنت باندې الله د تاسو ټول بودلېږي چې کله هم طواف خلاصوئ شیخان کوشش کوي چې د مقام ابراهیم سره 2 رکعاته هغې ته ودرېږي شاته وکړي خو اوس ممکنه نه ده ولې دنیا به درخېږي دا زنانه ډېرې لرې ځای کوي خو دا نارینه څه دي بیا به خپل نرتوب شاته غورځولی هغوی خو ورته ولاړ اوس دا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رای وه او خدای پاک د دغې رای مطابق آیات کریمه نازل کړو دغه وجه ده په بخاري شریف کې چې کله وایي هلته کې به بیا دا الفاظ به راځي چې وافقک ربک یا عمر وافقک ربک یا عمر اے عمر ستا پروردگار ستا د رای موافقت وکړو ستا د رای موافق حکم نازل کړو یو ځل نه 2 ځله نه 3 ځله نه د شاه ولی الله رحمه الله په قول باندې 20 احکامات دي چې حضرت عمر رضی الله عنه اظهار د رای کړی دی او د خدای پاک د طرف نه په هغې باندې حکم راغلی د بدر قیدیان میدان ته کړلی شول پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل زړه د نرموالي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل نرموالي د زړه په بنیاد باندې چې یا رسول الله خو څه پکې خو زموږ رشته داران دي زموږ قومیان دي یا یې داسې پرېږده او یا دې نه فدیه واله پرېږده خو چې هلک دی ووایي هلک ووایي یا رسول الله وی خپل نیسه او خپل پسه نیسه دا خپل دی ونیسه او دا خپل دی ابوبکر ته ورکه او دا خپل عمر ته ورکه او بیا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الله اکبر پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې د بعضې خلکو زړونه د ابراهیم غوندې کې نرم او د بعضې خلکو زړونه داسې لکه د چا د نوح علیه السلام باندې چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا پیغمبر علیه السلام برای د ابوبکر باندې فیصله وکړه فیصله کول او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیات کریمه سره نازل شو چې ما کان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره د اسارای بدر مبارکی چې د قتل کوم حکم راغلی دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رائے د پیغمبر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا تمنا وا چې د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو د کور نه بهر ته نه وځي ولې قسمه قسم څه دي خلک کېدای شي څوک دوی ته په بد نظر باندې وګوري زړه تمنا مې ده او څه واقعات پکې نور هم شته چې چل ولې ورسره کړی دی لیکن اراده دا وه چې دا دې په کور کې کېږي دا دې بهر ته څه کېږي نه راوځي څنګه چې د امهات المؤمنین دپاره اراده د دې وکړله چې دوی دې په پردي دي او په کور کې دي وي الله جل جلاله حکم نازل کړو یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن او دغرن جراغي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى حكم راغي اولا خود کورنا موزي لیکن که اوزي پزان باندې یو غټ صادر راواچوي چې چاته پته ونه لګي چې دا کومې بیبیانې په لاره باندې څه دي روانې دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پشپغم د نبوت باندې ایمان راوړو ولس کاله د پیغمبر علیه السلام سره رفاقت په مکی مکرمه کې وکاله په مدینه منوره کې لس کاله
او بیا د هغې نه پس چې کله آقای دو جهان د دنیا نه پرده وفرمایله نو ابوبکر صاحب خو یقین و چې لیکن حضرت عمر صاحب هغه وی توره مې راغستې څوک خو دې ووایي چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه پرده کړی دی چې سر دې نه کټ کوم لیکن چې کله ابوبکر رضی الله تعالی عنه خطبه ورکړه او په هغې کې وفرمیل چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل زړی مطمئن شو چې کیسه خو دغه رنګیسه ده شوې ده اوس خلافت به څوک کوي ابوبکر رضی الله عنه خلافت لیکن د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوران کې د مسیلمه کذاب دا هغه فتنه راوچته شوې وه د منکرینو د زکات یا د مانعینو د زکات د هغې فتنه راوچته شوې وه نورې فتنې راغلې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې دومره آرام نه و چې څومره آرام یې کول غوښتل لیکن چې کله حضرت عمر رضی الله ابوبکر رضی الله تعالی عنه د دنیا نه تلو نو په خپل ژوند کې انتخاب د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلافت میلاو شو نو خلک خو یېرېدل چې دا خو بلاګې دی دی خو به ټول بس په چې څوک یې مخې له راځي ور اخوا دېخوا کوي لیکن هغه ته چې دا دومره عظیم منصب میلاو شو الله جل جلاله ورته یو عظیمه حوصله ورکړه او دومره عظیمه حوصله دا یقینا دا د خلیفه وقت او دا د بادشاهي وقت دپاره پکار ده هر سړی د کلي مشر نشي جوړېدی هر سړی د کلي ملک د خپل قوم ملک نشي جوړېدی ولې ملکي او مشري به هغه څوک کوي چې حوصلې وي برداشت پکې وي د بل د خبرې د اورېدو د هغې پکې چې قوت او طاقت وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته الله جل جلاله حوصلې ورکړه برداشت یې ورکړو او سوچ او فهم یې ورله ورکړو چې کله هم حکومت سنبال کو د قیصر او د کسرا د روم او د فارس هغه عظیم سلطنتونه دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کمال تدبر او د کمال دلاورۍ په بنیاد باندې چې پیغمبر علیه السلام د هغې د فتح پیشنګویي کړې وه دا حضرت عمر صاحب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په 2 لاکه مربع میل ځمکه باندې د اسلام د عقیدې د توحید دا جنډې ودرول او په خپل دور کې عبادت خانونه دومره توجه ورکړه ده چې د پیغمبر علیه السلام په دور کې دومره عبادت خانې نه وي لکه څومره حضرت عمر رضی الله عنه عبادت خانو وسعت او پیلاوالی ولې چې څومره به دین خورېدو دومره به عبادت کوونکي زیاتېدل د هغوی لپاره به د عبادت خانو هم زیاتوالی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل دور کې زنانه چې د دې خلقت او پیدایش په 2م نمبر باندې دی لیکن په حقوقو د نسوان کې دا په 2مې درجې کې نه دي بلکې زنانه په حقوقو د انسانیت کې دا د نارینو سره برابر دي او د دې د مساوات او د برابروالي د حقوقو د دې عملي تنفیذ حضرت عمر رضی الله تعالی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل دور کې چې څومره اقلیتي خلک د دین اسلام نه علاوه که یهودو که نسواراو که مجوسو که هر یو مذهب والا چې هغوی ته خپل حقوق ورکړل په هغوی باندې جزیه مقرر کړله خو چې کله به جزیه واغستله نو د جزیې د اغستلو نه پس هغوی ته امن ورکول هغوی ته سلامتیا ورکول هغوی ته حفاظت ورکول دا د مسلمان حکمران په ذمې باندې او دغه وجه وه چې کله د حمص علاقې فتح کړله او بیا د مسلمانانو مجاهدین
د یو جنگي کرتب په بنیاد باندې د یو جنگي تدبیر په بنیاد باندې د حمص ځمکې پرې ښودل او شاته تلل هغه خپله جزیه راواغسته او هغوی ته بیا واپس ورکړه وی ځکه مسلمان حکمران چې جزیه اخلي دا د امن په بنیاد باندې اخلي او چونکې موږ ستاسو نه په شا باندې روان یو موږ تاسو له امن نشو درکولی نو تاسو ته به موږ خپله جزیه واپس کوو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه انتظامیه هغې په دوو حصو باندې تقسیم کړه یو هغه انتظامیه وه چې هغې ته عسکر ویلی کېږي هغې ته فوج هغې ته آرمي ویلی کېږي چې د حدود اسلامیه د اسلامي سلطنت د هغې د سرحداتو او د بارډر حفاظت به کوي څوک به راپرېږدي نه په بارډر باندې هغوی ودرول لیکن د انتظامیې یو بل قسم یو بل نوعه چې هغې ته نن موږ پولیس وایو په هغه دور کې ورته شرطه ویله چې هغه د اندرون ملک د هغې نظم سنبالوي خلقو له تحفظ ورکوي د خلقو مال له تحفظ ورکوي چېرته مجرم دی چېرته ډاکو دی په هغه باندې لاس اچوي او نیسي د دې نظم او د دې انتظام ابتدا دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې چې څومره ځمکې په خلافت کې وي د هغوی د آبادولو دپاره د هغې د سرسبز شاداب او د زرخیز د جوړولو دپاره په تمام ملک کې په تمام علاقې کې نهري نظام رایج شو نهرونه به ویستل او د هغې په ذریعې باندې به ځمکې آبادولې دې دپاره چې اسلامي سلطنت هغه د معاش په بنیاد باندې په خپله باندې خودکفیل وي بل چاته ضرورت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت دا حکم وکړو چې څومره انسانان چې هغه بېروزګار دي څومره انسانان چې هغه معذور دي د لاس او د خپل کار په خپله باندې نشي کولی د حکومت د طرف نه به هغوی ته خرچه میلاوي نان نفقه چې نن ورته علاوه شمېرې کېږي دا یې د بېروزګارو دپاره هم مقرر کړو او دغه رنګې دا یې د معذورینو دپاره هم مقرر کړو او د هغې په ذریعې سره په خپل سلطنت کې بېروزګاري ختمه کړله او په خپل سلطنت کې ملنګي سوال ګداګري هغې ختمه کړله ولې ګداګر عموما هغه انسان وي چې هغه په لاسو باندې چې شل دی په خپو باندې شل دی په سترګو باندې معذوره دی خو چې کله هغه ته د حکومت د طرف نه نان نفقه مقرر کړله په ملک کې ګداګري او سوال او غوښتنه دا یې ختمه کړه چونکې اسلامي سلطنت هغه 22 لکه مربعامي په هغې کې وسعت او فراخوالی راغلی موبایل خو په هغه وخت کې څه دی نو اوس پیغام رسانی چې د یو ځای نه بل ځای ته خبر رسول د هغې دپاره د ډاکخانې انتظام وکړو چې چا به خپل سوال جواب بلې علاقې ته رسول د هغې دپاره دفتر جوړ کړو د دفتر دپاره ملازمین مقرر کړل او هغه ملازمین به لګېدل هغه خطوط به اغستل او د یوې علاقې نه بلې علاقې ته به رسول د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت 10 کاله 6 میاشتې او 10 ورځې 10 کاله 6 میاشتې او 10 ورځې دا د هغه موده د خلافت وه لیکن په دې مودې د خلافت کې هغه د خلافت عملي نمونه دنیا ته ښودلې ده او چې کوم ملکونه د هغه د خلافت په عملي نمونې باندې خپل ملک چلی هغه ملک ته خدای ترقۍ ورکوي نن کفارو
د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه عملی خلافت باوجود د دینه چې عقیده د توحید نه ده لیکن د خپل ملکونو انتظام او انصراف د حضرت عمر رضی الله تعالی په خلافت باندې بنا کړی دی لاشه الته کې به دا ټول شعبې دا به فعالې وي او الته کې به امن وي خوشحالي وي سکون وي او نور ترقي وي لیکن چې کومو اسلامي ملکونو چې نوم د حضرت عمر اخلي لیکن خپله بادشاهي هغه د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت باندې نه ده بنا کړې نو دې مسلمان ملک ځان ته د موحدینو ملک وایي لیکن نه پکې امن شته نه پکې خوشحالي شته نه پکې سکون شته بلکې ورځ په ورځ باندې د غربت د لکیر نه هم لاندې راځي او ټول پریشان دي حکمران هم پریشانه او عوام هم پریشانه دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل خلافت کې داسې عدل قائم کو داسې عدل او انصاف قائم کو چې په یو تالاب باندې زمری دی او بیزه ده اوبه څښي لیکن یو بل ته تعارض نه زورور کمزوري سره تعاون نشي کولی او چې چا د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ځان ته سویلي هغه ورته وایي زه متلي شریعت دې تنې او بیا د دنیا لوی بادشاهان هغه غلامانو ته سرکیفي کړي دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کمال عدل او د کمال تدبر په بنیاد باندې لیکن دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په یکم محرم باندې ابو لولو دا یو مجوسی غلام دی مجوسی غلام د یو صحابي سره مزدوری کوله دی راغی دا مجوسی غلام او حضرت عمر سے ته وی چې زما مهارت او زما فن دا غواړي چې زما په مزدورۍ کې زیاتوالی ورته شي حضرت عمر سے ورته اسلام اورې څومره مزدوري ده به زما دوه درهم به د دین خو زیاتوالی ممکن نه دی چې څومره ستا مهارت ده دا غي په مقدار باندې تا ته مزدوري میلاوي لیکن دا یو وبانه مقصد یې دا چې زبدا حضرت عمر سے شهید کو او چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی دغه مطالبه د ابو لولو فیروز چې ته خدای جرنده پیژنې جرنده دا خو ته په خپل انداز باندې جوړې خو خلینه ده چې یو جرنده به مال جوړي نو ورته په اشارو کې دی ابو لولو دمکی ورله ورکړه وی تعالی زدا سي جرنده جوړو چې په مخ د ځمکې باندې باندې بیا ټول خلک یادوي زما تعالی داسې جرنده جوړو چې بیا به خلک یادوي حضرت عمر رضی الله عنه خپل مرګ ته چې دا دمکی ده دې ما شهید کول غواړي خو چونکې د شریعت مسله دا ده چې کله یو انسان ارتکاب د جرم نه کوي ته بلاس نشي اچولی ورنه نن خلک کوي نن دنیا کې دا رواج دی چې چاله دې دمکی ورکړه هغه حکومت وقت ته ووایي وایي د دې پلانکي نه زه ویرېږم د پلانکي ماله داسې دمکي راکړې ده ماله د تحفظ ضمانت راکړي خو حضرت عمر صاحب چونکې د تحفظ ضمانت یې وانغس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په یکم محرم باندې د سحر په مانځ کې په مانځ باندې ولاړ او د یو زهریله خنجر یو زهریله خنجر تیار کړو په حضرت عمر رضی الله عنه باندې گزار وکړ او د اخر شهید شو اگر چې یو طبيب حاذق ولا راوي لیکن هغه وی چې مسله شوه پورا شوی ده د نور د بچ کېدو نه دی نو په دې یکم محرم باندې دین د توحید ته یو عظیم نقصان رسېدلی او دغه سړی
دا ابو لولو فیروز چې دا قاتل د دې قاتل نن په یو ملک په ایران کې د مزار جوړ کړل شوی او خلک د مزار ته په دې نیت باندې ځي چې هغوی دا عقیده ده وایي دا هغه انسانو چې د اسلام دا یو عظیم سپون دا یو عظیم خلیفه دا د په لاس باندې شهید شوی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه ژوند د هغه ورځ او شپه د هغه د پیغمبر علیه السلام سره رفاقت او ملګرتیا بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا لس کاله دا نظام د عدم چلول دا د تمام حکومتونو لپاره د حکومتونو د سربراهانو لپاره یو عملی نمونه ده الله جل جلاله دې موږ ته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په نقش قدم باندې د چلیدو توفیق راکړي واخر دعوانا